په لوړ اورګزی جلا کمیله کې د پی ټی آی یو دستوره وشوه چې په دې دستوره کې ایم پی ای غزن جمال صاحب سره د پی ټی آی صدر ملک سعید خان، نائب صدر مجیب الرحمان اورگزے اور عثمان اورگزے اور جنرل سیکریټري دور خان شرکت هم وکړو چې یوه د خوشخبری خبره پکې دا وه چې ضلع اورګزې کې د ګیس سټیشن افتتاح هم وکړله شوه. دې سره سره د علاقې مشرانو د علاقې مسایل هم راوچت کړو. ایم این ای غزن جمال صاحب زیاته کړه چې انشاءالله په علاقې کې به د اوبو او د سړکونو کار تیزی سره شروع شي او ورسره د مین روډ خبره وکړله چې د دې کار به تیزی سره مکمل شي. دې سره غزن جمال صاحب نور هم زیاته کړه چې په علاقې کې د جوماتونو او د مرکزونو دپاره د سولر سیسټم هم ولګیږي. ورسره غزن جمال صاحب دا زیاته کړله چې د علاقې کوم جوانان دي چې دغو دپاره د ایجوکیشن او د سپورټ سیسټم هم تیزی سره وشي. ورسره د ډیګري کالج خبره چې 2010 کې د جلا کمیله ډیګري کالج شروع شوی، تر اوسه پورې هغه بیلډینګ مطلب هغه خو پوره شوی دی، خو تر اوسه پورې د سټاف او د فرنیچر چې کوم سامان دی هغه تر نه دی شوی. غزن جمال صاحب زیاته کړله چې په دې کې به مونږ د سټاف او د نورو کوم کمی هغه زر تر زره پوره کړو. ریپورټ عبدالوهاب سره اورګزی نیوز ضلع